أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. مخی آیت کی هم اللہ تعالی خپل انعام چې په انسان باندې دې د هغې بیان وکړو چې انسان ته مې وجود ورکړی، خاص عمر مې ورته په دنیا کې ورکړی چې نه په هغې کې کمی راځي نه زیاتې. دلته نور نعمتونه الله تعالی خپل ذکر کوي او بیا د دغې نعمتونو کې دنه الله تعالی د مؤمن او د کافر بیان کوي بطور مثال. په یو مثال کې الله تعالی د مؤمن او د کافر د ایمان او د کفر د هغې وضاحت کوي، د هغې تشریح کوي. وما يستوي البحران او ندی دا دواړه دریابونه برابر. کم دواړه دریابونه؟ هذا عذب فرات، دا یو چې دی عذب ډیر خوږ دی، یعنی خوږې اوبه دي، د هغې ښکلې اوبه دي. فرات او تند ماتونکي اوبه دي. سائغ شرابه او په اسانه تیریدونکي دي اوبه د هغې. لکه خوږې اوبه وي نو سړی ښه تندی بیم ماته شي، په اسانه باندې هم تیری شي. او که تروي وي ترخی وي نو نه په هغې تنده ماتېږي او نه یې سړی تیرولی شي. که د دې سمندرو دا اوبه چې وي دا انتها ترخی وي، دا په ژبه سړی نشي کېښودلی، دومره دا زیات تریخوالی وي پکې او دومره زیات تریووالی وي پکې. اکثر په کشتو کې خلق د تندې نه مړه شي خو دا اوبه نشي څښلی. په دې اوبو یې نه هغه تنده ختمېږي او نه دا د مرۍ نه ښکته کېږي. نو د تندې پکې مري خو لیکن دغه اوبه د څښلو قابلې نه وي. نو یو طرف ته خوږې اوبه، بل طرف ته داسې ترخې او تروي اوبه. دا دواړه قسمه اوبه بیا د خدای پاک یو لوی نعمت دی. دا خوږې اوبه هم نعمت دی چې مونږ یې څښو، خپله تنده پې ماتو. او دا ترخی اوبه چې دي دام د خدای یو پاک یو لوی نعمت دی. نو په دنیا کې دا سمندرې نه وی نو په دې وچه باندې یو سیز هم ژوند نشو تیرولی. دومره ګندګي به وه، دومره بویونه به و، دومره هغه بدبویي به وه دلته. و چې څومره ګنده سیزونه دي، څومره مردارې دي، څومره ګندګي ده، دا ټول زی دغې سمندرو ته هغه ورته خدای پاک ښه تارو تارخه جوړ کړي، هغه ټوله ګندګي حل کوي، ختموي، بلکل جرړې ورله وباسي. که دا خوږې اوبه وې ترخې نه وې نو دې بیا دا ګندګۍ نه شوې حل کولی، دی نه شوې ختمولی او بیکاره کولی. نو بیا هغه درې حصې د ځمکې دا اوبه دي او یوه حصه وچه ده. کتابونو کې راځي د سکول په دې کې چې 71% اوبه دي او 29% وچه ده.
په دې یوه حصه وجه باندې بیا چې دا کوم مخلوقات ژوند کوي دوی به پې ژوند نه و کړی دغه شان په دې وجه باندې چې څومره زنده سر دي ژوندي څیزونه دي که انسانان دي که نور ځناور مارغان دي په دې اوبو کې د دې وجې نه زیات زنده سر دي هلته زیات مخلوقات دي ژوندي مخلوقات نو څه به دا ګندګۍ تلې او څه به د هغې خپل جاندار مړه کېدل نو داسې بدبویي به یې وه چې ټوله دنیا کې به چا ژوند نشو تېرولی خو په داسې شکل یې پیدا کړي په داسې شکل یې په دنیا کې هغه دا اوبه هغه قایم یې کړي چې ایس شی نه پرېږدي هر شی ختموي هر شی هغه ذره ذره کوي او هغه بدبویي او هر څه ترې نه لرې کوي نو دواړه د الله تعالی نعمتونه بل دویم په دې کې د انسان د خوراک دپاره میان الله پیدا کړي دا مې چې څنګه بیا په دې خوږو اوبو کې هم وي لکه زمونږ چېرته خوړونه سیندونه څه وي چې خوږې اوبه وي د هغې په هغې کې هم میان وي او په دغې ترخو اوبو کې هم وي خو بیا د ترخو اوبو میان د دغې سمندري اوبو میان هغه داسې نه وي چې قابل استعمال او قابل خوراک نه وي بلکې هغه هم ښه بهترین ښه اعلی او د خوراک قابل وي نو په دواړه قسمه اوبو کې د انسان د خوراک هغه اسباب هم الله پیدا کړي دي او بل نعمت پکې دا چې په دې سمندرو کې هر قسم ملغلرې زیورات الله تعالی پیدا کړي د دې ویخونو ته خلق کوزیږي په مختلفو آلاتو کې او دغه زیورات دغه کالی دغه ملغلرې دا ترې نه روباسي سلیمان علیه السلام به جنات پیریانې په دې مقرر کړي چې تاسو به سمندر ویخ ته کوزیږئ او د هغې ځای نه به دغه هیرې ملغلرې دا به ترې نه روباسئ هغه بیا هغه قدرتي ملغلره وي چې د ټولو ګرانه او ډیره اعلی وي نو دغه نعمت الله تعالی خپل ذکر کوي وما یستوی البحران او ندی برابر دا دواړه دریابونه دغه شان ندی برابر مومن او کافر د مومن مثال د خوږو اوبو د دې خوږ دریاب او د کافر مثال د ترخو اوبو د تریخ دریاب په دنیا کې چې څنګه د خوږو اوبو نه فواید حاصلیږي داسې د ترخو اوبو نه فواید حاصلیږي نو په دنیا کې که یو سړی مسلمان دی او که کافر نو د مسلمان ته په خپل مسلمانۍ کې هم ډېر شی نعمتونه د خدای ورته متوجه دي او ډېر شی نعمتونه د خدای هغه پې وریږي او دا کافر که په خپل کفر کلک دی په ده باندې هم د خدای نعمتونه وریږي دلم خدای رزق ورکوي دلم د دنیا نور ساز و سامان ورکوي نو په دنیا کې خو په دواړو باندې نعمتونه عام خو په آخرت کې بیا صرف نعمتونه د مؤمن دپاره یعنی دا خوږي اوبه دا د انسان د څکلو قابلی دي دنه هم دته پیدا ورکوي او دا ترخی اوبه د څکلو قابلی نه دي که دی وڅکي دنه دته پیدا نه ورکوي نقصان ورله ورکوي نو ټیک دا چې په حالت د کفر کې به د دنیا ساز و سامان د دنیا سیزونه د دنیا رزقونه ډېر شی پریوانه وي خو ګورې دا کفر ستا د باطن دپاره ستا د هغې بل ژوند دپاره خطرناک دی بیا د هغې دپاره مضر دی بیا لکه څنګه چې دا اوبه ستا د دن بدن دپاره په خپله مضرې دي
او خطرناک دي او نقصان ده دي. او څنګه چې دا خوږي اوبه ستا د دن بدن دپاره هم مفید دي، داسې ستا ایمان ستا د دغه بل ژوند دپاره مفید دی او د پیدې او د نفع څیز دی. وما یستوی البحران او ندی برابر دا دواړه دریابونه، هذا عذب فرات دا یو چې دی په دې دواړو کې دی خوږ، فرات او تند ماتونکې، سائغ شرابه او په اسانه سره تیریدونکي دي اوبه د دی. وهذا او دا بل ملح دے مالگین دے تریو دے اجاج او تریخ دے. ومن کل او دا هر یونا تأکلون لحما طریا تاسو تی نخوری وخت تازا، یعنی دا دوڑو ناغ میان حاصل وی تاسو. لحم طری تازه وخی دوی دا مئی چې څومره څنګه دی روبا سو د اوبو نه او د پوخ کو ودې خوړ دی د ټولو خوږ وي، څومره چې په وخت تېرېږي د دا خوږوالی ختمېږي. او دغه شان دا په دې زنده سرو کې داسې څیز دی چې د ده ذبحه نشتي، بغیر د ذبح نه هغه دی تک وړوکې وړوکې کولی شي او خوړلی شي. باقی نور ساروی چې کوم دي جاندار چې کوم د خوراک قابل دي او خوراک حلال دی نو په هغې کې ذبح ده چې د هغې ذبح به کې حلالۍ به هغه. ومن کل تأکلون لحما طریا او د هر یو دریاب نه خورئ تاسو هغه غوښه تازه. بیا په مۍ کې یو طوافي مۍ ورته وایي، طوافي مۍ دی ته وایي چې په دې اوبو کې په خپله مړ شي او بیا پکې وخت وشي دی د اوبو سر له راشي او داسې پړ مخې د اوبو د پاسه روان وي، د ده خوراک ناجایز دی. که په اوبو کې په خپله مړ دی خو لا ښکته په اوبو کې دی او د راونیو په جال کې یا په بل ځای کې نو د ده خوراک جایز دی، دی حلال دی. او که دی د اوبو سر له راغی نو بیا ناجایز دی. لکه چې د اوبو سر له راغی نو د ده بیا وخت شوی دی خراب شوی نو د ده خوراک ناجایز دی او حرام دی. دې ته طوافي سمک وایي، طوافي مۍ ورته وایي چې د اوبو په سر الټه داسې روان وي، هغه د اوبو سره بهیږي. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون او تاسو روباسئ د دریابونو نه حلیة اغی کالو لرا ملغلرو لرا تلبسونها چې تاسو بیا اغوندئ دی لرا استعمالوئ هغې لرا. وتر الفلک فیه مواخر او تب اینی پا دے سمندر کی الفلک کشتو لرا اغی غٹو غٹو جازونو غٹو غٹو کشتو لرا مواخرا چاگش لون کی دی اوبو لرا سیرون کی دی اوبو لرا دا زیپا کی روان وی یو طرف تا و بل طرف تا دا اوبو ولی تبوی چی دا دریابی دا سی وسیرو دا سی ویش لاو دا پا من حغت نسید اوت اللہ لاڑا. وتر الفلک او تب اینی کشتی فیه پد دریاب کے مواخرہ چی سرون کی دی عبود دے لرا لتبتغو من فضله نو پا کم ٹیم کی دا عبو شلی چی کلا روانوی چی کلا ولاڑوی نو بیا ہونا او چې روانه وي تاسو پکې د یو ملک نه بل ملک دا د یو علاقې نه د یو خطې نه بلې خطې ته ځئ لتبتغوا من فضله د دې دپاره چې تاسو تلاش کوئ فضل د الله، یعنی تاسو د خپل حلال روزۍ ګټلو دپاره
د یو ملکا د یو علاقې د یو خطې نه پکې بلې خطې بلې علاقې ته ځئ بل هغه په کشتو کې تګ چې دی چې کله ضرورت دی وي لکه د یو ملک نه بل ملک ته کار روزګار لځي نو بالکل په دغې کې لاړ شه اجازت دی خو په کشتو کې په سمندرو کې تګ هسې د چکر دپاره دا ټیک نه بلکې دا مکروه دی دا خطرناک دی د دې نه حضور پاک صلی الله علیه وسلم منع کړې ده که ته هغه د یو دینی کار دپاره ځې بالکل لاړ شه که د یو دنیاوي کار دپاره ځې بالکل لاړ شه خو که ته هسې چکرې په سمندر کې لګې او هسې چکرې په کشتو کې لګې نو د دې نه وې ځان منع که داسې مه کوه نو چکرې زمکې په مخ باندې لګوا خو په اوبو کې چکرې نه وتر الفلک او تب اني کشتۍ فيه په دې دریاب کې مواخره چې دا شلونکي د اوبو لره لتبتغوا من فضله د دې دپاره چې تاسو تلاش کوئ فضل د الله لره هغې حلال مال حلال روزۍ لره ولعلکم تشکرون او د دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ او بله مسله پکې دا چې د کار روزګار دپاره خپل وطن پرېښودل تګ راتګ مختلفو علاقو خطو ملکونو ته دا جایز دی دا هغې د دې اجازت دی انسانانو ته مسلمانانو ته بس دی وما يستوي البحران او ندی برابر دا دواړه دریابونه هذا عذب فرات دې دا یو خوږ او تند مړونکې تند ماتونکې سائغ شرابه او په اسانه تېرېدونکي دي هغه اوبه د دې وهذا ملح اجاج او دا یو دې تریو او تریخ ومن کل او د هر یو دریابنا تأکلون لحما طریا خورئ تاسو هغه غوښه تازه وتستخرجون او روباسئ تاسو حلیة کالو لرا تلبسونها چې اغوندئ تاسو وتر الفلک او تب اني کشتۍ فيه په دې دریاب کې مواخره چشلون کی دی اوبو لرا لتبتغوا من فضله د دې دپاره چې تاسو تلاش کوئ فضل یعنی رزق هغه حلال مال د الله لرا ولعلکم تشکرون او د دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ د نعمتونو د الله